السلام علیکم. یو ځل بیا د ډاکټر اکبر افریدي افیشل یوټیوب چینل نه تاسو ته مخاطب یو. نن به موږ تاسو سره په ټایفاید فیور خبره کوو. لوکل خلک چې دي هغه زموږ د معاشرې دي ته مختلف نومونه الي، مختلف نومونو سره یادوي. افغانستان خلک چې دي ته مورکه وي. زموږ خلک دلته لوکل چې کوم دي هغه غټه تبه شو، د مړو تبه شو، میادي تبه شو، د دې سره یادي. په دې باندې به موږ نن تاسو سره خبره کوو او دا ټایفاید فیور به په دې پروګرام کې تاسو سره شریکو. ټایفاید فیور بنیادی د یو بکټیریا نه لګي، سالمونیلا ټایفي موږ ورته وایو. سالمونیلا ټایفي زموږ بدن ته داخليږي څنګه دا د خوراک په ذریعه باندې زموږ بدن ته داخل شي او بیا لیمفاید ټیشو سمال انډسټاین ته کولمو ته راشي او د هغې د وجې نه هلته پړسوب یا انفلمیشن چې موږ ورته وایو هغه اول کې پیدا کړي او هغې نه بعد چې دی بیا هلته السریشن جوړ کړي، موږ چې ورته زخم وایو، نو بیا په کولمو کې زخم جوړ کړي. دا ټایفاید سالمونیلا ټایفي بکټیریا د وجې نه کیږي. سالمونیلا ټایفي یعنی ټایفاید چې چاته وشي د هغې علامات په څه وي؟ هغې ته به اړه کچه کیږي، تکاوټ په ورته محسوسیږي، یعنی خوراک ته به یې زړه نه کیږي. دې نه علاوه خېټه کې به درد راځي، معمولي ټوخی ورسره راځي ځکه چې د دې په لنګز باندې هم افیکټ وي. دې نه علاوه تورې چې دی هغه ورسره غټیږي، سختیږي، په هغې باندې هم اثر وي. د معدې باندې اثر وي، خوله ورسره پخیږي، زموږ ژبه چې دا مینس چې دی د هغې باندې خپل یو لیر راځي، کوټډ لیر ورته موږ وایو، هغه وي. دې نه علاوه څنګه چې موږ ووایو چې زموږ بیا چاته چې کوم متاثره کس دی د هغه به خوراک ته زړه نه کیږي. دغه شانتې په غټو کسانو کې اکثر دې ته قبض کیږي او په ماشومانو کې هغې ته ومیټینګ یعنې کې هغې الټیانې کوي او ډایریا ورته کیږي، دست ورته لګي. انکوبیشن پیریډ چې ورته موږ وایو چې دا چاته وشي نو څومره ټایم کې د دې علامات راځي 10 نه تر 14 ورځو پورې دا ظاهریږي او اکثر موږ د دې پیل هفته، دویم هفته، دریم هفته او څلورم هفته ته ګورو. په پیل هفته کې داسې کېږي چې سهار کې معمولي غونډه کې تبه وي او بیا وروسته په منظمه مزه باندې زیاتیږي. دویم هفتې ته چې کله بیا خبره راشي نو په دې کې لنګز هم متاثره کیږي، څنګه چې موږ وایو معده هم متاثره کیږي. دې نه علاوه په زړه باندې هم د دې اثر او د دې نه علاوه هډوکي آسټیوملایټس چې ورته وایو، دغه شانتې کارډایټس ورته وایو، دغه شانتې کولیسیسټایټس ورته وایو. دا بیا په کمپلیکیشن کې د دې راځي او نری نری ټوخی راځي ځکه چې په لنګز باندې د دې افیکټ هم وي. نو دا د دې کله چې دا پاتې شي او علاج یې ونه شي په پیل هفته کې خو دا معمولي سمټم وي، په دویمه کې لږ زیات شي، تبه بیا لږه زیاته شي، هډوکي درد زیات شي، په دریمه کې بیا نور زیات شي او په څلورمه کې بیا داسې کیږي چې کله دا د دې علاج نه کیږي چې کولمو کې پرفوریشن چې ورته موږ وایو، دغه شانتې په سټول کې په ډکو بولو کې بیا وینه وتل شروع شي. دغه شانتې اکثر خلکو ته په ومیټینګ چې کله کیږي په هغې کې وینه راځي او د معدې درد شو، د کولمو درد شو، دا خو یو عام وي چې دوی سره محسوسیږي. چکر راتلل شو ځکه چې دوی خوراک نشي کولی، هغې د وجې نه دوی کمزوري کیږي. نو موږ په دا وایو چې تاسو د دې سره نرم خوراک کوئ او بیا د دې چې کوم زموږ هغه کاز روټ چې ورته موږ وایو په هغې کې دا ده چې کله د متاثره کس سټول پاس کوي اکثر د مایکرو ارګانیزم په هغې کې وځي، نو هغې د وجې نه بیا هغه باندې مچان راشي، د هغې خپو پورې ونښلي، زموږ په خوراک کیني او کوم شیزونه چې موږ نه وینځو، موږ لکه فروټ شو یا مختلف نور شیزونه داسې دي چې هغه د بازار نه میلاویږي او موږ یې ډایرکټ استعمالو، نو د هغې د وجې نه کیږي. دې نه علاوه چې کوم اوبو کې وي د سالمونیلا ټایفي هغه موږ وڅښو، د هغې د وجې نه کیږي. دغه شانتې په پیو کې کیږي. نور د خوراک داسې شیزونه وي چې هغه زموږ بدن ته په اسانه او موږ روټین کې هغه استعمالو، نو دې د وجې نه دا زموږ بدن ته د خوراک د نالۍ په ذریعه باندې دا ننوځي او موږ بیا متاثره کوي. نو د صفایي خیال ساتل، زموږ د کم خلکو چې نکونه غټي هغه باتروم ته ځي، هغې کې ګند پاتې کیږي، هغه بیا زموږ بار بار اکثر خولې ته ځي. نو دې د وجې نه چې کوم متاثره خلک دي هغې د صفایي ډېر زیات خیال ساتي او کلو واشروم به نه استعمالوي، بلکې چې کوم واشروم دي هغې کې دي خپل ضرورت پوره کوي. نو دې د وجې نه په دا ډېر زیات نه پیلاویږي او کوم چې کنجسټډ ایریا دي په هغې کې خو بیا ډېر زیاته مسله وي. نو خپل احتیاط په دې کې ضروری دی او کله چې وشي نو علاج یې هم زر پکار دی ځکه چې بیا سمال انډسټاین د دې نه متاثره کیږي، په هغې کې زخمونه جوړېږي او اکثر په تاسو اورېدلي وي چې ټایفاید ډېر وخت پاتې شوی ده او هغې د وجې نه هغې اپریشن وکړو او د کولمې څه حصه یې کټ کړه. نو دې د وجې نه چې زمونږ اپریشن ته ځو، زمونږ مسلې او زخمونه جوړېږي،
نو د دې نه مخکې علاج پکار دی، احتیاط پکار دی او د صفایي خیال ساتل پکار دی. دې دپاره مخکې ویډال ټیسټ کېدو، ټایفایډ کېدو، اوس په هغې باندې هم ابزرویشن روان دي چې دا هم پازیټیو راځي. نو څوک چې میډیسن وخوري او هغې کې بیا مونږ ټیسټونه وکړو، خصوصا ویډال په هغې کې بیا په 8 میاشتو پورې کال پورې هغه پازیټیو راځي. دغه شانتې ټایفایډ اوسه پورې به خلکو کولو، هغه اعتماد پې کېدو، خو اوس هغې ابزرویشن رال چې دا هم پازیټیو راځي او چې کله میډیسن وخوري هغې نه بعد بیا دا بار پازیټیو راځي. او تاسو به کتلي وي دې ته 1 ګرام او 2 ګرام انجکشن یې لګوي، هغې سره نور سایډ افیکټ راځي په ګردو باندې، په معده باندې، دغه شانتې وینه کمیدل، دا ټولې مسلې ورسره راځي. خوله پخېدل شو، معده ورسره خرابه شي، ډایریا ورسره راځي، دغه شانتې نور مسایل مخې ته راځي. نو اوس دې ته کوم ټیسټونه چې کېږي په ماډرن دور کې الیزا باندې دې ټیسټ کوي او په هغې باندې ګوري چې د رینج څومره دی. نو تاسو الیزا ټیسټ کولی شئ، اگر چې د ټایفایډ او د ویډال مقابله کې لږ ګران دی، خو امید دی چې څه به نور هم مخې ته راشي. هومیوپیتھ کې د دې بهترین علاج موجود دی، تقریبا چې د 20 نه 25 ورځو پورې بالکل کمپلیټ ټیک کېږي او ټیسټونه بیا نیګیټیو راځي، علامات ختم شي، مریض ته هم داسې هم پته لګي چې زما بیماری یا زما علامات څومره کمیږي. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې تاسو ته په نور پروګرامونو کې صحت په حوالې سره نور ډیر معلومات درکو، هغه بیماریانو باندې خبرې وکړو کوم چې زموږ په معاشره کې عام دي او خلک معلومات حاصلول غواړي او خلک ته متاثره کیږي بار.